सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले हम उन सवालात का जवाबात देंगे जो पहले हमारे दोस्तों ने हमारे साथ शेयर किए हुए हैं, और फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप आप जो सवालात लिखते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे फिर जवाबात। जी मुफ्ती साहब, मोहम्मद अबरार से अगेऊ सवाल कड़े दे जी चे द सिगरेटो पस्कलो सरा रोजा मातीगी ओ कना द्वेमा खबर दा कचरत सोग प सिगरेटो सरा इफ्तारी कई नुदागी सो कम दे। जी, ये सवाल जिसने किया है ये हमारा साथी उर्दू स्पीकिंग है, इसलिए मैं जवाब भी उर्दू में दूंगा। सवाल ये है कि सिगरेट के ज़रिए इफ्तारी करना और इसी तरह सिगरेट पीने से रोज़ा टूटता है या नहीं। तो सिगरेट पीने से रोज़ा टूटता है और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के साथ या छुआरे के साथ रोज़ा इफ्तार किया है, इसीलिए सिगरेट के साथ रोज़ा इफ्तार करना ये खिलाफ़ सुन्नत अमल है, इससे परहेज़ करना चाहिए। अगर छुआरा या इसी तरह खजूर मौजूद हो तो ये बेहतर है, उससे आप इफ्तार करें, और अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर पानी के ज़रिए या नमक के ज़रिए भी आप रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। जी, मोहम्मद हंजला से जेगी सवाल करे दे जी चे द ओख की कचरता खुले तराशी द रोजे पे हालत के नो दे रोजे था नुकसान रसी दे ओख को ना को ओख की दासी मकदार की दन नखली तरफ तलाड़ी शी चे अगा मकदार ढीर हुई कई सास के दो सास के यो ओख का दो ओख की दा लाड़ी शिनो दे बांधे खो रोजा न मातीगी खो कचरे मकदार ज़ियात हुई नो په داسې قسمه صورت کې بیا د اوښکو سره هم روژه ماتیږي. जी, منیر احمد صاحب جیغیو سوال کړی دی جی د روجې په حالت کې که څوک بېهوش شي نو د دغې روجې څه حکم دی؟ روزې په حالت کې بېهوشه کېدل کچرې یو انسان سحر را پاسېده په عام معمول مطابق د سحری وکړله، خوراک یې وکړو، روژه یې ونیوله، نیت یې وکړو، د هغې نه بعد څه وخت تېر شو، په ده باندې بېهوشي راله او تر ماښامه پورې د روژې د ماتېدو د ټیمه پورې دی دغه شان بېهوشه پروت و. نو کچرې ده ته دوایي نه وه ورکړی شو، په خوله کې ورته اوبه نه وې اچولی شو او بالکل روژه چې په کوم څیزونو باندې ماتیږي هغه عمل نه و صادر شوی، نو د ده دقه یوه روژه وشوله. ځکه چې دی د سحر نه واخله تر ماښامه پورې هم هغه نیت یې هم کړی دی، روژه یې هم نیولې ده او برقرار هغه شی روژه په کوم څیز باندې ماتیږي هغه څیزونه هم د نه دي کړي، نو لحاظه د دغه ورځې روژه د ده شوې ده. اوس که چېرې دی مسلسل دی 2-3 ورځې دغسې یا 3-4-5 ورځې کار څومره مدت دی دغسې بېهوشه نو په دغه صورت کې به بیا حکم الګ وي. حکم به الګ داسې وي چې د دغې اولنۍ ورځې روژه خو به د ده وشي په کومه ورځ په منځ کې چې دی بېهوشه شوی دی او د ورځې نیت کړی او د سحر نه د روژې، او نورې روژې چې کومې دي چې دی به کې بالکل په راحت کې دی، سکون کې نه دی راغلی او دغه شان د بېهوشۍ په عالم کې نو هغه ورځې دغه به بیا په روژه کې نشي شمېرلی. د دغې دپاره لازم دا ده په دې سړي باندې چې کله دی افاقه عمومي نو دی به بیا د دغې مقدار سره روژې هغه به قضا راګرځوي. जी, مدثر احمد صاحب جیغیو سوال کړی دی جی چې د روژې په حالت کې که چېرته د انسان ډېرې زیاتې لاړې تېرې شي نو په دې سره روژې ته څه نقصان خو نه رسي؟ جی، که چېرې یو انسان داسې دی چې الله جل جلاله هغه ته په خوله کې لاړې ډېرې راولي، د انسان د ژبې د لاندې یو چینه ده چې هغې کې لاړې جوړېږي او بس لاړې انسان تېروي. په دې کې یو خبره ما ته رایاده شوه، بعضې مذاهبو مونږ باندې خدای پاک ډېر لوی رحم کړی دی. بعضې مذاهبو تر دې پورې په روژو کې سختیانې کړي دي چې هغې دا هم خبره کړې ده چې روژه به اله مقبولی
چې کله پکې لاړې هم تیرې نشي. اوس د الله جل جلاله خصوصي فضل و کرم دی په موږ باندې چې ډېر په سهولت سره موږ روجې نیسو. بهرحال خو په لاړو تیرېدو سره روجه نه ماتېږي. خو یو کس داسې دی چې هغه په خوله کې هغه ډېر سخت تږی شوی دی، په خوله کې ډېرې لاړې راجمع کي خوله ډکه کي د دې دپاره چې زه به دا لاړې تیرې کړم او زما تنده به پې ماته شي. نو داسې قسمه کار کول دا مکروه دي، ښه کار نه دی داسې. او که چېرې دغه سړی دا لاړې بار ته راوباسي، په ورغوي کې واچوي او ډېرې لاړې او بیا یې تیرې کړي، نو د دقې وجې نه بیا د ده روجه دا ماتېږي. خو چې کله یې بار ته نه رایستي روجه پې نه ماتېږي. دغه شان که چېرې یو انسان د بل چا لاړې تیرې کړي، نو په دې سره هم روجه ماتېږي. دې څیزونو کې احتیاط پکار دی. نو لہذا په خپلو لاړو سره چې که ډېرې هم وي د خولې نه نه راوتي روجه پې ماتېږي نه. جی حمید احمد صاحب جی هغوی سوال کړی دی جی چې د روزې په حالت کې که چېرته چاته ډیکار راشي نو د هغې سره روجې ته څه نقصان خو نه رسي؟ ډیکار خو یو عام قسمه ډرقې کول دي که نه جي، او سپک ډرقې ورته وایي چې په هغې کې څه اوبه څه تروي د هغه د معدې هغه څیزونه بره رانشي، نو دا خو عامه خبره ده، په هغې باندې روجه نه ماتېږي. دغه شان مسله دا ده چې کله یو انسان روجه ونیسي، په هغه وخت کې بیا د معدې د تیزابیت د وجې ده، د معدې د خرابۍ د وجې نه بعضې کسانو ته هغه اوبه راځي، تروې شان اوبه، نو دغه اوبه دا که راځي د ډرکي سره نو په دې سره هم روجه نه ماتېږي. جی نوید صاحب جی هغوی سوال کړی دی جی چې که چېرته داسې ممالک دي، بعضې ممالک داسې هم دي چې په هغې کې شپه او ورځ چې کومه د هغه ډېر زیاته اوږده وي، نو لہذا په دغه کې د هغه مسلمانانو خلکو دپاره د دې اوږدې روجې او د اوږدې شپې د روجې د نیولو څه حکم دی جی؟ الله تعالی همیشه په دین کې اسانی دا راوستې ده او دین ډېر اسان دی چې انسان پې عمل کوي. چې کومو ممالکو کې عرصه د روجې او دغه شان د منځونو او د ورځو د شپو هغه اوږده وي، نو د هغې دپاره دا حکم نه دی چې که 3-4 ورځې ورځ وي نو هغه خلک به 3-4 ورځې مسلسل روجه نیسي، دا خبره نه ده، بلکې هغې به چې په کم ترتیب سره د هغې د منځونو اوقات دي، نو دغه ترتیب سره به دوی د روجې دپاره ځان له ترتیب برابر کړي. 15 وخته مونځ چې په کم ترتیب سره دوی کوي، هغه شان به د یوې ورځې ترتیب دوی برابر کړي، په هغې کې به دوی روجه نیسي. او د هغې دپاره آسان صورت دا دی، دویم چې دوی خپل قریبي ممالکو ته وګوري چې د دوی خوا او شاته کم قریبي ممالک دي، په هغې کې خلک په کم ترتیب سره او ورځې پکې لنډې دي، شپې پکې لنډې دي، مناسب عام طور باندې چې څنګه وي، نو هغې دې وګوري خپل قریبي ممالکو ته، په هغې کې چې څنګه ترتیب وي روجې خلک څنګه نیسي، د هغې کم ترتیب دی، هغه ترتیب سره دوی په دې اوږدو ورځو شپو کې هم د روجو او د منځونو اهتمام کوي، او دغه به انشاءالله د الله جل جلاله د طرف نه فریضه چې کومه ده هغه به ادا کېږي. جی سعد احمد صاحب جی هغوی سوال کړی دی جی چې د روزې دا فدیه چې خلک ورکوي که نه جی، نو د دغې څه صورت دی او چاله ورکول پکار دی؟ جی د فدیې متعلق سوال کړی دی. فدیه دې ته ویلی شي چې انسان کله داسې حالت ته ورسي چې هغه ضعیف وي، کمزوری وي، د هغه بیا د روغستیا څه صورت نه جوړیږي، دومره حده پورې هغه بوډا شوی چې واپس هغه صحت نه مومي، نو په هغه صورت کې به هغه فدیه ورکوي. فدیه به دا د هرې روجې په بدله کې به فدیه دې ادا کوي 2.25 کیلو غنم، د هغې مقدار چې څه قیمت د هغې نه جوړیږي هغه مقدار به دې ادا کوي. په کم 2 کیلو پوخ کیلو هغه غنم به دې ادا کوي، د هغې مقدار عام مارکیټ کې وګوري، د هغې تپوس وکړي چې 2.25 کیلو غنمو څومره روپۍ جوړیږي، هغه به د یوې روجې په فدیه کې هغه ورکوي. په دې صورت سره به دې خپله فدیه ادا کوي. خو دا فدیه دا به چا ته ادا کوي؟ دا به چې څنګه یو غریب کس وي او هغه باندې زکات کیږي، هغه زکات چې بچا باندې کیږي هغه شخص ته به دا فدیه ادا کوي. که چېرې مالدار چاته ورکړه نو دا فدیه چې کوم دی نو دا ادا نه ده. جی عطیف سعید صاحب جی هغوی سوال کړی دی جی چې که چېرته د روجې په حالت کې د انسان په غوږ کې اوبه لاړې شي یا دوایي لاړه شي نو د دې سره روجه ماتېږي که نه؟
د روجې په حالت کې کچري د انسان په غوږ کې دوايي واچولی شي او لاړه شي نو په دې سره روجه نه ماتېږي. جی تاسو څومره دوستان چې هغه خپل سوالات کمنټس کې زموږ سره شیر کوئ هغه تاسو ته به جوابات د هغې میلاویږي انشاءالله. دا مخکې سوالات د هغه دوستانو دي چې مخکې چا کم سوالات کړي دي نو حق هم د هغوی دی چې هغوی ته خپل جواب میلاو شي. نو ستاسو نمبر به هم راځي تاسو خپل سوالات شیر کوئ زموږ سره. جی بل یو دوست دی چې هغوی سوال کړی دی جی چې د روزې مستحبات څه دي؟ د روجې خو ډېر مستحبات دي خو اهم چې کوم زموږ مخې ته راځي نو هغه دا دی چې انسان سحر راپاسي د اذان نه مخکې، یعنی عام طور چې وخت نه داخل شوی لا د سحر د مونځ په دغه ټیم کې راپاسي، څه ټیم کې چې پېشمنۍ کېږي او هغه ټیم کې خوراک وکړي. داسې نه چې د ماسخوتن نه نیت وکړي اوده شي او بس راپانسي. نو اولنی مستحب دا دی چې انسان پېشمنۍ وکړي، دی راپاسي سحري د هغې خوراک وکړي. دا به دته ټوله ورځ طاقت ورکوي، عباداتو کې به د تکلیف نه د باندې به سستي نه راځي. دویم دا چې دی نیت وکړي او نیت ووایي چې الله جل جلاله زه روجه خاص تا دپاره نیسم، دا زمانه مقبوله او مبروره وګرځوي. دریم دا چې دا انسان دی ورځ په خوب کې تیره نه کړي بلکې کثرت تلاوت دی وکړي. دا انسان دی په غیبت کې خپل اوقات ضایع نه کړي. دا انسان دی په دروغو کې او په الزام تراشۍ کې خپل وخت ضایع نه کړي، په وخت پاس کولو باندې دی اکتفا ونه کړي بلکې دی د قرآن مجید تلاوت ته غاړه ورکړي. دغه شان چې څومره دروس کېږي درسونه کېږي د هغې د اورېدلو هلته کې د تګ د هغې اهتمام دی وکړي. نو الله جل جلاله به دته په هغه روجه باندې ډېر څه ورکوي. او بل چې کله دی روجه ماتی نو چې څنګه ټایم داخل شي فوراً دی روجه ماته کړي. داسې نه په دې کې هېڅ ثواب نشته دی چې انسان وایي زه خپله روجه اوږدوم او د ماسخوتن د مونځ سره یې ماته کړي. نه، چې څنګه وخت د ماښام د اذان داخل شي نو په دقه ټیم کې دی ته پکار دا دي چې فوراً روجه ماته کړي او هغه ټیم کې هم د الله جل جلاله شکر ادا کړي چې الله جل جلاله تر اوسه پورې تا حکم مطابق زه دغه شان وږی تږی پاتې شوی وم، اوس تا زما رګونه دا لامده کړه، الله جل جلاله زه شکر ادا کوم او دی الحمدلله وایي. دغه مختصر شان د روجې مستحبات دي. جی محمد اقرار صاحب جی هغوی سوال کړی دی جی چې مؤذن دپاره د اذان نه مخکې افطاري پکار ده که نه د اذان نه بعد د افطاري پکار ده چې دا وکړي؟ جی د عام طور باندې خو مؤذنانو ته دا سوال به راځي مخې ته او فکر به کوي چې زه مخکې وخورم که بعد وخورم. خلک به زما د اذان نه بعد ماته یو زه څه چل وکړم. نو دا یاد وساتئ چې د روجې د ماتولو حکم دا د اذان سره د دې څه تعلق نشته دی بلکې د دې تعلق د وخت سره دی. نو چې کله وخت داخل شي د هغې نه بعد چونکې مؤذن اذان وایي، لہذا په دغه صورت کې چې وخت داخل شوی دی نو مؤذن ته پکار دا دی چې مختصر یو کجوره هغه خولې ته واچوي زری وخوري او روجه خپله ماته کړي، د هغې نه بعد چې کوم دی نو دی اذان وکړي. اوس دا معامله شوه چې څوک دې دا نه وایي چې ګوره اذان نه دی شوی او د روجه ماته کړه. نه، اذان خو د وخت د داخلېدو نه بعد کېږي او تاسو ته ما دا خبره ذکر کړله چې د روجې د ماتولو تعلق د وخت د داخلېدلو سره دی. لہذا چې کله وخت داخل شوی دی نو مؤذن صاحب ته پکار دا دی چې اول خپله روجه ماته کړي مختصر او د هغې نه بعد چونکې خلک د اذان انتظار کوي هم طور باندې نو دی اذان فوراً د هغې نه بعد وکړي. جی عبدالقیوم خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، 5 بیٹیاں ہیں، وراثت ان بیٹیوں کو ملے گی یا بھتیجیوں کو؟ یہ وراثت اگر اس کی بیوی زندہ ہے تو وہ بھی شامل کر لیجئے اور جو بیٹیاں ہیں ان کو میراث ملے گی. جی گلزار صافی صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو سړی پېشمني ته نشي پاسېدلی نو آیا دې روجې باندې څه اثر پرېوځي که نه؟ اول خو گلزار صافي صاحب زمونږ ډېر خاص دوست دی او زما سره امپل کې کلاس کې
او زموږ سره ډېر ښه وخت تېر شوی دی. الله جل جلاله د دې له عمر کې او برکت ورکړي. دې ښه یو اداره چلوي، د هغې چې کوم دی نګراني کوي او ډېر ښه تربیت کوي د ماشومانو او افراد سازي کوي، خلک ډېر ښه تیاروي. الله جل جلاله د اسلامي سکالر هم دی، الله دې اجر ورکړي. دې چې کوم سوال کړی دی نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسو پېشمنۍ کوئ. نو پېشمنۍ کوئ مطلب دا دی چې کله انسان پېشمنۍ وکړي د خوراک وکړي د سحرۍ، نو په هغې کې الله جل جلاله د جسم ته طاقت ورکړي، قوت ورکړي او د هغې په ذریعې سره دا ټوله ورځ په سکون سره آرام سره تېره کړي، داسې نه چې سهار پرېوځي او بیا اودی او ماښام راپاسي. نو پېشمنۍ کول دا مستحب دي. پکار دا ده چې انسان پېشمنۍ وکړي. د عذر د وجې نه پېشمنۍ پاتې شي نو بیا په هغې کې چې کوم دی نو هېڅ کراهت نشته دی او بلا عذر پرېښودل دا یو سنت او مستحب امر پرېښودل دی. جی بل یو دوست دی جی حسین صاحب جی، هغې سوال کړی دی جی چې د افطارۍ دعا څه ده جی؟ جی د افطارۍ دعا دا ده چې انسان عام طور باندې دعا دغه ده چې انسان له په عربۍ کې که نه ورځي نو په پښتو کې دا دعا ووایي چې الله جل جلاله ما روژه نیولې وه ستا د رضا دپاره او اوس دغه روژه زما تومه ستا په دې رزق سره الله جل جلاله زما چې څومره اعمال دي هغه مقبول او مبرور وګرځوي. څه خاص د دعا ویلو چې کوم دی نو ضرورت نشته، په پښتو کې هم دغه دعا تاسو ویلی شئ. جی د دوبۍ نه زمونږ یو دوست دی جی، هغې سوال کړی دی جی چې زکات په خپلو رشته دارانو کې کومو داسې رشته داران دي چې هغوی ته ورکولی شي؟ جی زکات په رشته دارانو کې خو ډېر داسې رشته داران چې زکات ورته ورکول جایز دي او ډېر داسې دي چې جایز ورته نه دي. خو مختصر یو 3 خبرې دا یاد وساتئ چې اولنۍ خبره دا ده چې زکات دا د پلار او د مور چې کومه بره سلسله وي دې کې نشي ورکولی، یعنی مور نیا او دغه شان د نیا مور وغیره وغیره بره سلسله، دغه شان د پلار سلسله پلار د پلار نیکه داسې بره سلسله، دغه شان لاندې سلسله یعنی زوی پلار زویله نوسی کړوسی لاندې سلسله لور نوسی وغیره لاندې سلسله، دې دوانو طرفونو کې هیڅ چاته نشي ورکولی اگر چې دا خلک غریبانان ولینئ. دویم ښځې خاوند ته نشي ورکولی، خاوند یې ښځې ته نشي ورکولی. دریم خبره چې کوم سیدان دي ستا په خاندان کې څوک دي او هغه سید دي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نسبی رشته داران دي نو هغه خلکو ته هم زکات نشي ورکولی اگر چې هغه غریبانان ولینئ. پکار دا ده چې د هغې سره په صدقات نافله سره امداد د هغې وکړی شي. او کوم خلک چې مالداره دي د نصاب نه زیات د هغې سره مال ورسره دی نو یعنی مستحق نه دي ستا په خاندان کې دي هغې ته هم ته زکات نشي ورکولی. خو یو خبره به زه د ضروري ګڼمه چې هغه وکړمه، هغه خبره ده چې عام طور باندې زمونږ رشته داران زمونږ کور گاون کې داسې افراد وي چې خاص کر زنانه چې هغه ظاهري طور باندې غریبانان ښکاري خو هغې د نصاب خاوندان وي. لکه مثلا یو ښځه ده یو زنانه ده د هغې مهر چې کوم دی نو 2 تولې دی 3 تولې 4 تولې 1 توله او مونږ هغې ته زکات ورکو. که چېرې تپوس دې وکړی شي ستاسو څومره سونه ده نو هغه وایي زما سره 1 توله 2 تولې سونه ده. نو دا یاد ساتئ چې کله د دغې تولې 1 تولې سونه دې ولینئ د دې سره 1 روپۍ 15 روپۍ 10 روپۍ د دې ښځې سره ورسره یا دغه 1 توله سونه او د سپینو زرو سر ټوکړه ګوتما وغیره ورسره یا د ضرورت نه نور سامان علاوه نور سامان دا ورسره نو په دغه زنانه باندې زکات نه کیږي. یاد ساتئ د دغه زنانو خیال وکئ چې کومه زنانه دغه د نصاب خاوند ده نو هغې ته زکات نشي ورکولی. جی شریف همدرد صاحب جی د اودس نه وروستو اکثر خلک په هیره باندې خولې ته اوبه اچوي د دې څه حکم یې؟ اکثر د بعضې خلکو وایي داسې عادت دي د اودس نه بعد
خولې ته اوبه خولې ته اوبه اچوي د روزې په حالت کې. د روژې په حالت کې خولې ته اوبه اچول که چېرې دا اوبه یې تېرې کړې وي نو او په هره باندې وي دته پته نه لګېدلې چې زما روژه ده عام طور باندې نو بیا خو په د باندې هیڅ وبال نشته دی او څه ګناه پې نشته دی. خو که چېرې دته پته یو د دې باوجود بیا خولې ته اوبه اچوي او تېروي نو دا قصدن عمدن دا کار وکړه لہذا د باندې روژه دا د ماته شوه یو به قضا هم د دې راګرځئ او کفاره به هم راګرځئ 2 میاشتې به مسلسل په منځ کې به یې ناغه نه کوي پرله پسې به دا روجې نیسي دا د دې کفاره ده. جی ابو فیضان فیض صاحب جی سلامونه قبول کړئ ستاسو پروګرام اورم رحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې له اجر ورکړي او زموږ استاد محترم حضرت شیخ حافظ فضل منان صاحب دامت برکاتهم العالیه الله جل جلاله دې د هغې عمر کې برکت پیدا کړي. د هغې برخوردار دی ابو فیض المنان صاحب مولانا فیض المنان صاحب. جی بل یو دوست هغې سوال کړی دی جی چې محمد اسرار صاحب جی هغې سوال کړی چې زمونږ په مسجد کې اوبه دي او د هغې نه ګنده بوی چې دی هغه راځي او چې د اوبو ته ګورې نو د اوبه د شکل نه صفا دي خو بوی ته ګنده راځي نو دغې اوبو څه حکم دی جی؟ دا خبره تاسو یاد وساتئ چې د اوبو 3 قسمه صفتونه دي. اولنی صفت دا دی چې لون طعم یعنی پښتو کې به زه ووایم چې د هغې رنګ به کتلی شي د هغې ذایقه به کتلی شي د هغې بوی به کتلی شي. که چېرې دې 3 واړو صفاتو کې رنګ بو او دغه شان ذایقه په دې کې څه تبدیلي راغلی ده تغیر راغلی دی نو دغې اوبو حکم چې کم دی نو هغه د ګنده دی یعنی ظاهري طور باندې به هغه ډېرې صفا ښکاري خو لیکن هغه اوبه هغه څښا دي یو پاکي دي یو صفا چې کم دی نو عام طور موږ ته به کپړه ښکاري خو شاید په هغې باندې نجس څیز توی شوی نو هغه به صفا ښکاري خو پاکه نه ده. دغه شان دغه اوبه دا خو به ظاهري طور باندې صفا ښکاري خو لیکن پاکي نه دي چې کله تی بوی راځي او د ګندګۍ بوی تی راځي اگر چې ګندګي پکې نشته دی نو لیکن د دې حکم داسې دی لکه دا اوبه چې نجسې دي په دې باندې اودس کول دغه شان څکل د دي دا جایز نه دي. عرفان علي صاحب هم جی پروګرام ګوري سلامونه. عرفان دوبۍ نه یم ستاسو پروګرام ګورم. جزاک الله. جی ابو زکریا صاحب هغې سوال کړی چې ان حالات میں سعودی عرب کے مسافروں کے لیے نماز جمعہ اپنے کمرے میں ادا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے پہلے پروگراموں میں لیکن الغرض یہ ہے کہ آپ لوگ جب جمعہ کی نماز آپ کمرے میں ادا کر رہے ہیں تو اذن رکھے. اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو منع نہ کرے کمرے میں آنے سے کہ وہ کمرے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھے. اس لیے جب آپ اذن عام دے یعنی اجازت عام دے کہ جو بھی شخص ہمارے کمرے میں ہمارے ڈیرے میں اگر آئے اور یہی پر ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو بالکل اس کو اجازت ہوگی. تو پھر اس صورت میں نماز ادا کرنا کمرے میں بھی جائز ہے نماز جمعہ. اور شرط یہ بھی ہے کہ 3 سے افراد زیادہ ہو اگر 2 نمازی ہو ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو پھر جمعہ کی نماز ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے. جی کاشف احمد سے هغې سوال کوي چې که مونږ په کور کې مونځ کوو یا په مدرسه کې که څوک مونځ کوي نو د هغې لپاره د یو جدا اذان ویلو ضرورت دی که نه یعنی لازم دی وله دغه اذان که نه؟ جی بهتره خبره دا ده چې انسان دا چې کله کور کې مونځ کوي یا دیره کې مونځ کوي یا کمره کې مونځ کوي فیکټرۍ وغیره کې مونځ کوي نو دی یا مدرسه کې مونځ کوي نو دا پکار دا دی چې دی جدا اذان هم وي او اقامت هم جدا وکي او کچرې دی اذان اونه وي دغه شان اقامت هم اونکه نو د محلې د مسجد کم اذان او اقامت ته هغه د دې لپاره کافی دی خو بهتره دا ده چې دا دواړه وکړی شي. جی بل یو دوست دیندار احمد صاحب جغیو سوال کوي چې که یو سرکاري ملازم وي او هغه بیا وفات شي نو دغه متعلقه کومه محکمه چې دا په کومه کې چې دا کار کاو د ده نه چې ده ته کوم رقم میلاویږي په دې باندې د دې دا ورثه چې کوم دي دې ته د دې نه میراث میلاویدی شي که نه؟
دا صورت داسې کېدی شي چې یو انسان دی سرکاري ملازم دی او د محکمې د طرف نه یعنی سرکاري مطلب د ایجوکیشن کې دی د 60 سال پوره کړل او د ریټایرډ شو د دې نه بعد دته چې کوم رقم میلاویږي نو دا به میراث چې د کم دی نو په هغه میراث کې به ورثه دا وړي او که نه به وړي نو دا خبره یاد وساتئ چې کله انسان د یو محکمې نه ریټایرډ شي نو عام طور باندې د هغې 2 قسمه فنډونه وي یو فنډ ته جی پی فنډ ویلی شي او یو ته پنشن ویلی شي جی پی فنډ مطلب دا دی چې انسان کومه تنخواه اخلي ماهانه نو د هغې نه څه کټوتي کیږي او هغه د هغه سره د بینک کې د هغه په نوم باندې جمع کیږي تر دې حده پورې چې کله یا هغه ریټایرډ شي یا وفات شي نو هغه چې کوم دی نو په یو ځای باندې دا راغستی شي د هغې ورثه نو د دې جی پی فنډ په صورت کې چې کله دقه مال ورثه راواخلي نو چونکې دا د دقې وفات شده یا چې کوم دی نو ریټایرډ انسان د دې مال دی د ده په نوم باندې هلته سیف دی محفوظ دی نو په دې کې به ورثه ټول یو شانتي شریک وي په شرعي مقدار سره او دویم پنشن دی نو د پنشن په صورت کې دا خبره ذهن کې یاد وساتئ چې هغه د ده په نوم باندې سیو نه وي لکه مثلا یو سرکاري ملازم وفات شو یا ریټایرډ شو د هغې نه بعد به د هغې د لور په نوم باندې یا د هغه د بل چا رشته دار په نوم باندې حکومت هغه فنډ او د ماهانه پیسې چې کوم دی نو ریلیز کوي نو دا بیا د هغه ذاتي حق دی د هغه متعلقه شخص چې کوم ملازم و د هغې سره د دې د ورثاو څه تعلق نشته دی نو لهذا دا دویم پنشن والا په دې کې میراث نه جاري کیږي او د جی پی فنډ په صورت کې چې کله د محکمې د طرف نه دته میلاو شي نو په دغه کې بیا میراث جاری کیدی شي جی احمد زاده صاحب مفتی صاحب ته او تاسو ټولو ته سلامونه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شریف احمد صاحب جی یو ښځه وي چې هغه وایي چې زه ذکر او اذکار کوم او خاوند ورته وایي چې نه زما خدمت پکې نو د دې څه حکم دی دا دواړه زمونږ معاشره کې یو خبره دا ده چې هر یو شی د هغې دپاره مونږ د یو ځای کېدو یو صورت نه جوړو لکه مثلا مونږ په ذهن باندې دا بوج اچو چې یا به دا کیږي یا به دا کیږي اوس ذکر و اذکار هم کیږي دغه شان د خاوند خدمت هم کیږي ته د خاوند خدمت کې مثلا ته خاوند له چای پخې ته خاوند له کپړې وینځي ته خاوند ته روټۍ برابرې ته د هغې خپې چاپي کې نو په دې ټولو صورتونو کې په ژبه باندې خو ته څه نه کوې که نه بس ته داسې ترتیب وکړه چې ذکر و اذکار کوه تلاوت کوه که نور هېڅ څه نشي ویلی انپړه یو زنانه ده الله نوم خو ویلی شي لا اله الا الله محمد رسول الله خو ویلی شي که نه استغفار استغفر الله دا خو ویلی شي که نه نو دا دواړه صورتونه جمع کیدی شي بیا کچرې داسې یو صورت وي لکه مثلا ته اوس یو زنانه داسې ده چې هغه خورۍ د ځانه بالکل د اذکارو او د نوافلو شیخه جوړه کړې ده په هر وخت کې نوافل اذکار څه د خاوند غریب خدمت نه کوي نو دا خو د نوافلو دپاره یو جدا ټایم دی هغه نفل دی او د خاوند خدمت دا ضروري او لازمي دی نو پکار دا ده چې هغه د خاوند خدمت وکړي او هغې خدمت له ترجیح ورکي او کم نوافل دي یو خو فرایض دي فرایض خو الله جل جلاله نه معاف کوي په کار دا ده چې د فرض مونځ په ټیم کې هغه فرض مونځ وکړي هغه ادایګي د فرض وکړي او نوافل چې کوم دي اهم اذکار تسبیحات دي نو هغې له په کار دا دي چې هم د خاوند خدمت کوي هم دغه تسبیحات او اذکار د هغې سره کوي جی حسن خان صاحب هغې سوال کړی دی جی چې په ما باندې زکات چې کوم دی هغه لازم دی او دا زکات که زه چېرته په نورو میاشتو کې نه ورکوم او په رمضان کې ورکوم نو ماته به الله پاک د دې نه زیات ثواب راکوي که نه بالکل حدیث مبارک کې چې څنګه راغلی دي چې الله جل جلاله د رمضان المبارک په دې برکت سره فرض په اویاو فرضو باندې بدلی او نوافل دا د فرضو په بدله کې ګرځي نو دقه شان چونکې دا واجب دي الله جل جلاله به تا ته د دې په ذریعې سره د اویاو د فرضو باندې بدل کی او هغه فرض به بیا د اویاو فرضو چې کوم دی نو په اجر باندې بدل کی نو بالکل بېشکه ته کچرې خپل زکات ورکې او په روجه کې ورکې نو دا بهتره خبره ده دا ادایګي کیږي او ثواب به هم انشاءالله تا ته د رمضان چې کوم ثوابونه دي هغه به میلاویږي
जी इरफानुल्लाह इरफान से, मुफ्ती साहब अगर एक काफिर के घर में नाबालिग बच्चा फोत हो जाए तो कब्र के अजाब और जन्नत के मुतालिक शरीयत क्या कहती है? साफ बात यह है कि बच्चे जो होते हैं वो बुलूगत से पहले ईमान की हालत में होते हैं, इसलिए इस पर न अजाब होगा और न इसी तरह ये जहन्नम में जाएंगे। जी बल यो दोस्त دی जी هغه سوال کړی دی جی چې زمونږ بعضې ملګري داسې دي چې هغه د خپل پیسو نه د خپل مال نه زکات نه وباسي. نو که چېرته تاسو زکات چې څوک نه ورکوي په هغې چې کوم وعید دی نو هغه لږ تاسو بیان کړئ نو ډېر به ښه وشي. قرآن مجید کی صراحت حکم راغله ده والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. کم کسان هغه چې خپل مالونه را جمع کوي او بینکونه ته ډکوي او د هغې سره د زکات څه فکر د زکات ته ورکولو څه غم او سوچ نه نو الله جل جلاله وی ای پیغمبره دغې خلکو ته د یو دردناک عذاب وعید واوروه، یو بشارت ورته واوروه، یو زیری ورته واوروه د دردناک عذاب. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې الله جل جلاله کوم څیز ته دردناک عذاب وی. یو خو زمونږه وایو سخته سزا یې ورله ورکه، زمونږه سخته سزا به صحیح چې الله جل جلاله په خپله ارشاد فرمایي چې دې ته به زه سخت عذاب ورکوم نو د هغې اندازه لګول مشکل دي. لهذا زمونږ کوم وروڼه هغه چې زکات په هغې باندې لازم دی نو هغه د دقه د الله جل جلاله د حکم مطابق خپل زکاتونه ورکی. دا مال د قیامت په ورځ باندې چې دته زکات نه ورکړي، که دا کور دی که دا چې کوم دی نو د جایداد دی د دې ټولو نه به اور جوړ کړی شي د قیامت په ورځ او د دې ښي طرف د دې ګس طرف د دې مخه د دې شا دا به پې داغلی شي، دا به پې سوځولی شي او په دغه اورونو کې به دي پراته. وجه دا وه، وجه هم دغه ده چې کله به د دې مخ سېزلی شي ځکه چې فقیر به راغی د مخې نه دیو به ته انکار وکړه نه در کوم، د دې طرف نه به راغی دیو به انکار وکړه نه در کوم، د دې طرف نه شا نه هر طرف نه. نو د قیامت په ورځ به په دغې خلکو باندې الله جل جلاله د دیو دا جیدادونه د دیو دا مالونه د دې نه اور جوړ کړی شي، تانبه به ترې جوړه کړی شي، سره تانبه او د ګس طرف نه ښي طرف نه مخې نه شا نه د دې نه به داغلی شي. بل حدیث مبارک کې راځي کوم خلک چې زکات نه ورکوي د قیامت په ورځ باندې به د هغې خلاف یو مار مقرر کړی شي، یو اجدها، او هغه اجدها به دومره د هغې به زهر تیز وي چې د هغې د زهرو د وجې نه د هغې خپل کوم ویښته په سر باندې هغه به هم الوتي وي، دومره به تیز زهر وي. او دا انسان چې کوم دی نو هغه به چیچي د ده په دې دواړو جامو کې به د خپلې جامې ورکړې وي هغه مار او دا به ټکونه هغله ورکوي. نو اوس په خپل اندازه وکړی شي چې د غریبانانو کم حق دی په مال کې او هغه مال الله جل جلاله مونږ ته راکړی دی. الله که وغواړي دا کم مال چې مونږ ته راکړی دی ټوله دا په یو ځای باندې کش کې وابخلي، زما څوک تپوس کولی شي بیا. نو لهذا الله جل جلاله د حکم موافق چې مونږ خپل زکاتونه ادا کو او چا چې زکاتونه ادا کړي دي را روان کال الله جل جلاله هغه ته د هغې په دوچن او دسچن باندې چې کوم دی نو واپس ورکړي دي. موږ ته پکار دي چې زکاتونه په خپل وخت کې په صحیح طریقې سره ادا کوو، صحیح مستحقینو ته هغه زکاتونه رسو. جی محمد کرم سے السلام علیکم. ہمارے علاقے میں باتھ روم کے فضلات کے لیے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر لنٹر کیا جاتا ہے، تو اس کے لنٹر پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ باتھ روم کے اوپر اسی طرح کڈر کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو باقاعدہ طور پر مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے احتراز لازمی ہے. نماز ایک معزز امر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس جگہ میں کرنا چاہیے جو صاف ہو، اس میں نظافت ہو، اسی پاکیزگی ہو. تو کڈر کے اوپر مسجد بنانا اور جائے نماز بچھانا وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے یہ جائز نہیں. جی نجیب اللہ خان صاحب، غیر مسلم ملک حلال غوښه او چکن نه میلاویږي نو مونږ د سوپر مارکیټ والا خوړی شو؟
دې غوښو کې چې کوم پیګ غوښې راځي عام طور باندې مشهوره دا ده چې دا د انډیا نه راځي او د انډیا نه چې کومې غوښې راځي نو د هغې متعلق دغه خبره مشهوره ده چې یاره دا غوښې اکثر طور باندې درستې نه وي دا مشهوره خبره ده. بل باقاعده اوس د شریعت یو حکم دا دی چې کله یو سیز باره کې تا تحقیق نه معلوم شوی تا ته بالکل پرفیکټ دا پته نه چې او دا سیز مردار دی نو په هغې باندې به دا حکم نه لګي چې دا مردار دی بلکې هغه به خوري. نو لہذا که د دغې غوښې نه احتراز وکړی شي او دغه ونه خوړلی شي نو دا بهتره خبره ده. باقي چې هغې باندې باقاعده د حلال د پاکستان رجسټر یو اداره د حلال که هغه مهر والی شوی او هغوی تحقیقات کړي وي او هغه کمپني چې کومه غوښه تا ته رالیږي سوپر مارکیټ ته نو او په هغې باندې هغه حلال یا نور داسې هم ادارې شته دی چې هغه دا چیکینګ کوي د هر یو سیز د خوراک د فوډز نو لہذا په هغه صورت کې بیا هغې خوراک بالکل ستا دپاره درست دی. جی مفتی صاحب څومره دوستان چې دي مسافر دي څوک بیماران دي د کرونا وایرس کې اخته دي دوی ټولو ته دعا وکړئ. جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله په موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي، یا الله موږ ډېر خطاکار یو ګناهګاران یو، یا الله زموږ یو عمل نیک یا الله په ډېر څه باندې مقبول او مبرور وګرځوي. یا الله زمونږ خطاګانې ډېرې دي، یا الله زمونږ خطاونو ته مو ګورې، یا الله خپل رحم ته وګورې، خپل وسعت ته رحمانیت ته وګورې، یا الله جل جلاله خپل عفو ته وګورې، خپل درګذر ته وګورې، یا الله مو معاف کړي. یا الله جل جلاله څومره مسافر دي بهر دي، یا الله زمونږ دا پروګرام ګوري مونږ ته رنګونه کوي، یا الله د دعاګانو وایي، یا الله تا ته د هغې حوایج ضروریات معلوم دي، یا الله د خپلو غیبي خزانو نه ورله دغه حوایج او ضروریات پوره کړي. یا الله هر قسمه مشکلاتونه مونږ ټول په امن امان کې وساتي، یا الله هر قسمه مصایبونه مونږ ټول په امن امان کې وساتي، یا الله د هر قسمه بیمارونه مونږ ته حفاظت راکړي. یا الله څومره خلک چې په دې وایرسو کې اخته دی، یا الله هغوی شکار شوي دي، یا الله ستا بندگان دي، یا الله ته صحت ورکوونکی ذات، یا الله هغوی ته صحت ورکړي، یا الله شفا ورته ورکړي. یا الله څومره خلک چې تر اوسه محفوظ دی، یا الله هغه ټولو ته یا الله هم هغه شان حفاظت او امن ورکړي. یا الله موږ ته هم حفاظت راکړي، یا الله ټول امت مسلمه ته حفاظت ورکړي. یا الله زموږ ملک یا الله امن قایم کړي، یا الله معاشي ترقي راولي، اقتصادي ترقي راولي. یا الله زموږ ذهنونه یا الله د دین دپاره کولاو کړي. یا الله څومره خلک زمونږ دا پروګرام ګوري، یا الله د هغو یا الله یو لحظه یو منټ د دین او د دنیا په ښېګړه باندې راولي. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة.